بل خبره ده چې په شعبان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوره شعبان روزي نیولې دي نو آیا زه به هم پوره شعبان یعنی د رمضان نه چې یو میاش کوم مخ کې راځي دا وس چې کوم روانه ده دا میاش نو آیا زه به هم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اتباع کې ټول میاش روزه نسم نو وس وره ابو داود شریف ترمذی شریف ابن ماجه شریف ذکر کړی دي فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کله نیم شعبان تیر شي د شعبان نیمه حصہ تیر شي نیمه میاشت تیر شي نو د دینه بعد بیا روزه نه د نیول پکار ٹھیک شو ما تاسو وی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول میاشت نیولې ده لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صریح حدیث ته حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د 15 شعبان نه بعد روزه نیول منع فرمایلی ده چې منی سي وس د دې حدیث علماء شارحین د دې شرح کوي او په دې دوانو احادیثو کې مطابقت پیدا کوي هغه طریقه دا کوي چې د دې اوسو وجه دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی چې 15 شعبان نه بعد بیا روزه منی سي د دې وجه څه ده نو شرح کوون کې فرمایي چې یو وجه دا ده چې دې کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په امت باندې شفقت او مهرباني ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل امت په حال باندې د دو په طاقتونو باندې د شفقت او د رحمت هغه نظر دی پی چې زما امت کمزورې دی کچری زما د سنت زما د اتباع په لازم شي چیرې ما ټول میاشت نیولې ده تاسو یې مونږ نه بیا به دوته مشکل شي وجودونه کمزوري دي طاقتونه دون نشته نو په انسان به بیا بوج راتلو او د رمضان مبارک چونکه د شعبان روزي نفلی دي د شعبان روزي څه دي دا نفلی دي او د رمضان مبارک روزي فرض دي نو په فرضو کې بس کېدا بیا کوتاهی راتلا وای نه شو یار یو د جمعې د اموز دی کنه فرض جمعې فرض مونږ دی او یو د جمعې مانځنه مخکې سنت دي یو سړی وای چې یار زه په ولاړه باندې موس کولې شم په دې دوانو کې یو کولې شم نور معذور یم نشم کولې په ولاړه نو موږ به تاسو وایو چې دا سنت په ولاړه وکړه دا فرض په ولاړه وکړه موږ ته چې فرض په ولاړه وکړه خیر دې سنت بناسته وکړه پوه نه شوي نو د شعبان روزه دا نفل دي او د رمضان مبارک روزه دا فرض دي نو اسینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ارشاد مطلب دا دی چې د انسانانو د مسلمانانو طاقتونه کمزوري دي انسان دې دومره چرته کولی شي 2 میاشتې مسلسل روزه ونیسي دا کله چې موږ وایو کنه چې بای روزه دی وخوړه نو بیا په کفاره کې څه کې 2 میاشتې مسلسل روزه بنسي نو سزا ده کنه نو الله رب العزت د انسانانو لا سزا ورکول نه غواړي نو خیر دی د 15 شعبان پوری نسي او د هغې نه بعد بیا منی سي روزه منی سي بلکې علماء دومره لیکلي دي چې د هغه سړي د پاره چې د کم سړي وجود کمزوري د طاقت نه نو دله د 15 شعبان نه بعد بیا روزه نیول مکروه دي روزه ول نیول بیا مکروه جایز ول نه دي بیا نو په هر حال څوک یې نسی داغه د پاره حکم څه دی د 15 شعبان پوری 14 پوری ولسم اتلسم د شلم پوری نیویش لیکن د الله سورې بیا په احترام رمضان او د رمضان مبارک هغه طاقت کې بیا چې سړی وجود طاقتوري برابرۍ نو بیا بندول پکار دی که یو سړی نسی وجود برابر دی او د هغه خپل روټین دی جو هغه نیوي شي خیر دی اسه مسله نه کوي مثلا د یو سړی عادت دا دی چې د پیر او د جمعرات ورځ باندې نسی او دا ورځ رااله د شلم شعبان نه بعد یا د 15 شعبان نه بعد نو دی نیوي شي د لپاره مکروه نه دی ځکه چې دا هغه روټین دی هغه به ډیسټرب کیږي نه